بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رشید افاق په پروګرام روغ صحت کې تاسو سره کلی وایم. هیله لرم چې روغ جوړ تکړه برابر او چمتو به یې. یا صورت چې روغ جوړ صحت چې کوم دی هغه هم نیمه بچی ده او نیمه بچی به هله وي چې کله مونږ تاسو روغ جوړ او صحتمند یو. او بیا به صحتمند مونږ کله یو کله چې د بیماریانو نه محفوظ وو او کله خدای نه خاصه چې بیمار شو نو بیا زمونږ دپاره ضروري ده چې د داسې ډاکټر د داسې د صحت مرکز انتخاب وکړو چې هلته زموږ پراپر او په ښه طریقه سره علاج وشي. الله تعالی دې نه کړي چې تاسو مریضان شئ خو چې کله هم مریضان کیږئ نو په خپل چم ګاونډ چاپیرچل کې دا معلومات خو کولی شي چې یاره مونږ کم داسې کنسرن اسپتال داسې کنسرن ډاکټر ته ورشو چې زموږ د بیمارۍ تشخیص وشي هغې نه پس علاج. ولې چې دا ضروري خبره ده او دا منلې شوې خبره ده چې بیماری مشکله نه ده خو د بیماری تشخیص کول مشکل دي. چې کله د بیماری تشخیص وشي هغې نه پس بیا د بیماری علاج هم کیږي او داسې بیماری خو کم از کم تر اوسه پورې نشته دی چې د هغې علاج نه وي. شفا د الله تعالی په لاس کې دی خو بیا هم ضروري ده چې مونږ تاسو خپل سوچ په دې څیز باندې فوکس کړو چې مونږ داسې ځای ته لاړ شو چېرته چې د مونږ علاج ښه کیږي زموږ د بیماری تشخیص ښه کیږي او مونږ ته ټول هغه سہولیات ترلاسه شي کم چې زموږ د صحت دپاره کم چې زموږ د بیماری دپاره ضروري وي. دا وخت مونږ په تخبیي کې موجود یو چېرته چې مونږ راځو او هر د بوت په ورځ باندې تاسو سره مخامخ کیږو. هم په دې پروګرام کې روغ صحت کې تاسو سره خبرې اترې کوو تاسو سره د ډاکټرانو خبرې کوو تاسو سره د مریضانو خبرې کوو. نن زموږ سره د دې هسپتال چې کوم CEO دی کوم مشر دی سعید عادل ولاړ دی هغوی سره خبرې اترې کوو. سعید عادل صاحب اول خو تاسو سره زموږ په دې پروګرام روغ صحت کې هرکلی وایو. دا راته ووایه چې دا سیټ اپ دې څنګه روان دی مریضان دې سیوا کیږي د دې وجوهات څه دي؟ اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې موږ له په خپل روغ صحت پروګرام کې وخت راکړو د تاسو مننه هغې یو جهان مننه او بل سیټ اپ الحمدلله د الله پاک لاک لاک فضل و کرم دی او زما د بیندو زما د خویندو زما د مشرانو زما د وروڼو او ستاسو دعاګانې دي الحمدلله ډېر ښه صحیح طریقې سره روان دی د خیره سره او الحمدلله څوک هم چې راغلي دي د امید لري تلي افاق صاحب ښه خبره ده. مونږ ګورو چې مونږ نه هم خلک پوښتنې کوي چې یاره د هسپتال چېرته دی او مونږ څنګه ورشو بیا څنګه راشو. د دې طریقه کار که لږ تاسو د زموږ کتونکو ته وښیئ چې څه وخت تاسو اوپننګ کېږي څه وخت تاسو بندوئ په کومه ورځ باندې وي په کومه ورځ باندې نه وي ډاکټران در سره کم دي نو هغه کتونکو ته بیا دا پته ولګي چې خپل ځان به پریپیر کوي د هغه ټایم دپاره. او بالکل دا ډېر ضروري خبره ده او ضروري سوال دی ځکه زموږ په څو پروګرامونو کې دا زموږ نه هیر شو یا زما یاد یا ستاسو یاد یا وخت کمی زموږ سعید عادل هومیوپیتھک اسپتال چې کوم په تخبیه کې دی پاکستان ډیپو سره دی یا په تیمرګره کې چې کوم سنټر جیل ته مخامخ دی دا دواړه چې کوم دی د هفتې 2 ورځې دا کولو وي. په دې کې الحمدلله په تخبیه کې زموږ سره 4 ډاکټران اوس هم په ډیوټۍ دي ناست دي چیک اپ کوي. بیا د اخر علاوه چې کوم دی 2 ډاکټران دننه فارمیسۍ کې دي چې هغوی بیا دوايانې چیک کوي. 4 ډاکټران دی چې هغوی مریض ګوري چې د هغه څه مرض دی د هغه علامات اخلي د هغې مطابق بیا هغوی دوايانې ولیکي. بیا دننه چې پرچي لاړه شي د هغې پرچه بیا هغه یو ډاکټر وګوري هغه ګوري چې آیا د دې بیمار دا کوم علامات دي دا د دې علاماتو مطابق دوايي ده او که نه ده. بیا د هغې نه پس چې دوايي جوړه شي نو بل ډاکټر ورته سر کې بیا ناست وي په فارمیسۍ کې نو هغه بیا ګوري چې آیا دا کومه دوايي جوړه شوې ده دا د دې مرض مطابق ده او که نه ده او آیا د ډاکټر چې څه لیکلي دا په دې کې بند شوې ده او که نه ده نو هغه شان دوايانې هغوی ته بیا ورکړي. د هغې سره سره چې کوم دی سهار موږ 2 بجې سټارټ اخلو د خیره سره او تقریبا 4 بجو پورې زموږ د هسپتال کولاو وي. درته ووایه چې اکثره مونږ ګورو لکه یو خو نارمل داسې بیماریانې وي روټین کې سړي ته څه به ورشي یو ځینې داسې بیماریانې وي چې د موسم سره تعلق لري یا داسې وبایي شکل لکه اوس خناک چې کوم دی که نه هغه سوا شوی دی په ماشومانو کې 3 کسان په چرسده کې 13 افسات یې نمړه شوي نو داسې چې کومې داسې وبایي بیماریانې وي او یا چې کومې موسمي وي چې موسم بدل شي ماشومان اکثره بیماران کېږي دې دپاره هم تاسو څه په ایمرجنسي کې څه ګامونه پورته کوئ؟ الحمدلله بالکل د دې دپاره موږ چې کوم دی تیر ځل په ثوابۍ کې یو فری کیمپ لګولی چې هغه موږ داسې فری کیمپ لګو چې د کپلو والا کومې سیمپلې موږ له رالیږي نو په هغې باندې موږ په هغه یو ځای کې محدود ځای کې چې موږ سره څومره سیمپلې هغه دوايانې بیا تقسیمو د موسم حوالې سره هغوی موږ سره پوره مرسته کوي. بله خبره دا ده زموږ دوايانې الحمدلله اغستې شي کتې شي په هر ځای کې چې ګوري هغه اوریجنل دوايانې ځکه دا تاسو چې دومره ګڼه ګوڼه وینئ دا دومره خلک وینئ څوک پکې د
دمشاب نه راغلي دي، څوک د بلوچستان نه راغلي دي، څوک د اسلام آباد نه، څوک د پیښور نه. نو دا صرف هغه اوریجنلټي پسې ریالټي پسې راغلي دي او الحمدلله زموږ دغه معیار چې کوم دی هغه په خپله باندې برقرار ساتو د دوی په دعاګانو سره، ځکه چې دا مشران دا زموږ د خویندې، زموږ د میندې، زموږ د سپینګیري مشران چې راځي دا داسې دي افاق صاحب چې دوی باندې ماښام له خپې دړ راغی او سهار له راغی. دوی دغه ټول ډاکټران ستړي شوي دي په دوی باندې، دوی ګرځېدلي دي، ښه په انتظارونه یې کړي دي، پیسې هم لګېدلي دي په پېښور کې، په اسلام آباد کې. تاسو په خپله باندې دا زموږ د مشران باندې انټروګانې درکوي، تاسو تپوسونه وکړئ، دوی به په خپله باندې وایي چې او موږ په دې ځایونو کې وګرځېدو، زموږ علاج ونه شو. اخره کې د هغوی دا اخري اسره ده چې دلته به انشاءالله تعالی د دوی علاج به کېږي د خیر سره د الله په حکم سره. خو کول والا هغه دی کله کله زه په دې راډیو باندې سره ګپ لګوم، زه ورته پیسې به تاسو راکوئ او دوايانې به درله موږ درکوو، شفا به درله الله درکوي. ما اورېدلي وو مخکې چې تاسو ځینې داسې کټیګریز دي چې په هغې کې تاسو مفت علاج هم د خلکو کوئ، د پیسو سره رایاد شو، نو هغه هم که لږ د کتونکو ته په ګوته کوي. نو هغه ستاسو خبره به بیا دوهراو کوم چې دلته پیسې ډېرې کمې لګي او زی ډېرې. ګورئ چې یو دلته د ډاکټر صاحب د معاینې د چیک اپ فیس نشته، دلته چې کوم دی الټراساونډ چې کوم دی د هر بت په ورځ باندې زموږ الټراساونډ فری وي. بهر الټراساونډ دپاره خلکو ځان له دوکانونه کولاو کړي، ځان له دغه کړي چې په هغې باندې هغوی هغه خپل فیملي پوره ساتي که نه. بل دلته چې کوم دی د دوایانو لږې ډېرې پیسې چې صحیح 2-2.5 روپۍ هغه ته ځکه اخلو چې هغه اوریجنل دوایانې، هغه اوریجنل ډېرې پکې داسې چې د جرمني نه راشي، د هغې بیا موږ مخکې تپوس کوو چېرې دا دوایانې ګرانې دي، دا پکې درکو که نه درکو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی روټایټ وي، نو الحمدلله دلته زموږ لنګر چلېږي. لنګر نو دلته د پیسو دکه یو لار ده د راتلو صرف د دوایانو ده، او دغه چې کوم دی د سپورټ حوالې سره نو دلته ګوره د ډاکټر صاحب فیس نشته، د روټۍ خرچه پې نشته، دغه د الټراساونډ خرچه پې نشته. ټیسټونه چې کوم دی زموږ سره چې کومه لیبارټري ده په هغې کې ټیسټونه د بهر په نیم قیمت باندې کېږي. دلته بیا داسې چې د چا 2 ټیسټ یو ټیسټ ورته فری، د یو ټیسټ بیا پیسې اخلو، او دا ځکه ته اخلو چې دا فری دوایانې یا فری ټیسټونه دوی ته بیا دغه ښکاري دا خو به راله ټیسټ وکړو دا به صحیح او که به ني. جی داسې مریضان چې وي هغه ډېر شکمن وي، او بیا چې په داسې ماحول کې چې کله تاسو وګورئ که زموږ پېښور ته راشئ نو د میډیکل د شعبې نه به زه دا ووایم چې سم تجارت جوړ شوی دی، او بلکې ډېر غټ او منافع بخش تجارت نه جوړ شوی دی. نو خامخا سړی خپله هم ولې دی د ډېر تعلیم یافته ولې نه وي، خو بیا هم کنفیوز شي. او بل علاج داسې څیز دی چې یو ساینسدان به وي خو د ځان علاج به نشي کولی، یو ډېر غټ های ایجوکیټډ کس په خو د ځان علاج به نشي کولی، چې هغې دپاره ډاکټر او خپله شعبه ده په هغې کې خلک پغه کوي، خپل ایکسپیرینس شیر کوي. او بیا دې نه ماسې وه په دنیا کې په لکونو خلک لګیا دي روزانه په دې باندې تجربات کوي چې د دې بیمارۍ به علاج سوي، د دې درد د کمولو دپاره څه کول پکار دي، د دې تکلیف د ختمولو دپاره څه کول پکار دي. تاسو د عادل سعید خبرې واورېدلې، اوس په خبرې اترې کوو د مریضانو سره، هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو هم د سعید عادل سره. راځئ خبرې کوو مریضانو سره. ډاکټر هدایت الله صاحب ناسې. ډاکټر صاحب اول خو موږ تاسو ته زموږ پروګرام روغ صحت کې هرکلی ویو، دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې خپل ځان زموږ کتونکو ته معرفي کا چې ستاسو د کوم ځای سره تعلق دی او څومره وخت نه د دې فیلډ سره وابسته یې او په کوم ځای کې مې تدریس کړی دی. سر جي د 97 نه ورسره یو فیلډ سره نوم مې هدایت الله دی او مردان سره تعلق لرم. د سارا کالج پرنسپل یم، اوس هم یم، عمر را روان یو 2006 نه را روان یم، بس پرنسپل لا کومه. خو سید عادل هسپتال ته بس دی راته ویې یاره راشه موږ له خامخا نو بس راغلي یو دلته ما خدمت کوو او هم خدمت دی هلته کې دلته لګیا او د خپل فیلډ کې الحمدلله لکه زموږ نه مخکې چې کوم د یونیورسټۍ کورس و د هومیوپیتي بچا نه یې کړی، موږ لومبی بیا جو چې موږ د یونیورسټۍ نه کورس کړی دی او بس خپل فیلډ سره هم شوق دی جي په هغه شوق کې لګیو. نو اوس الحمدلله دا ده چې ښېګړه خلکو وي خوشحالي وکړي او کوشش هم دا چې خلک د غلط طریقې علاج نه د غلط دوای نه بچ شي. دا هر ځای کې وایو، په هر میدان وایو، په هر محفل کې وایو، خصوصا که دلته زموږ فارمیسي ده نو موږ په هغې باره کې هم دا وایو چې سید عادل ته زه بار دویم چې کیمرې والا راشي، ټي وي والا راشي، بالکل مه بندوه، وی ګوره که یو شی غلط راووته نو ما یې څه ګناه نه ده، زموږ اصلاح به وشي، بل ول لپاره به احتیاط کو. او غټه ګناه به زمونږ چې ډاکټرز لیکي نو دی به ساتي که نه، چې زه نه لیکم دی به غلط شی څنګه ساتي. نو په دغه نیت باندې لګیو انشاءالله چې یاره میډیسن او طریق علاج صحیح وشي، د خلکو فایده ډېر وشي، نو پیدا وایي که نه چې
درته ووایه ډاکټر صاحب چې اکثره مونږ ګورو په د هومیوپیتیک کې د ایلوپیتیک په نسبت باندې دوايانې ډاکټران ډېرې لیکي د دې څه وجوهات دي؟ په هومیوپیتیک کې چې داسې وي چې دا دوايانې سنګل دي، کمبینیشن نه دي. دلته کې بالفرض اوس ما یو مریض ته 15 دوايانې ولیکلي، نو دا 15 سیزونه بیل بیل دي. دا یو شی نه دی چې دا یو فارموله ده او د 15 یو کړي دي یو میډیسن ته جوړ کړی، داسې نه وي. یو پینټډ دوايانې نو زموږ دا پینټډ دوايانې هم داسې چې په دې باندې ریلیشنشپ لیکي، په دې باندې اوس موږ پوهیو چې دی کې کمبینیشن ناممکن دی چې داسې دوايانې چې کمباین کړي وي. دا اوس هغه فارماسیسټ ته پته دی چې ما دا شی چولې دی، لہذا پاک ته د دنیا کوشش وکړه چې هغه شی داسې نه کمیږي، دا هغه ته پته دی چې ما دا شی چولې دا کار کوي، دا بل نه کوي کنه. او دا دغه فزیکلی فارمولې فزیکلی کوي چې د دنیا غو روټین دا دی، قانون دا دی چې چرته بخامخه بغیر فارمولې میډیسن نشي جوړولې. نو دا دوی موږ څه کړی لیکو چې هغه سنگل وي کنه یو شی وي بس. درته ووایه ډاکټر صاحب چې مونږ اکثره ګورو د هومیوپیتیک طریقه علاج چې دی هغه د ایلوپیتیک په نسبت باندې لږ وخت تیر غواړي. دا څه وجوهات دي چې د دوی داسې کویک ریسپانس نه راځي؟ ساده خبره به دا وي لکه مونږ نشه وایو که نه جي، یا سټرایډ وایو، ټرانکولایزر وایو، نو دا څیزونه په هومیوپیتیک کې نشته جي. چېرې تا عادت کی، تا نشه کی، تا اوده کی، تا وجود ګرم کی، تا وجود یخ کی، دا بالکل پکې نشته. نو په دغه وجه باندې دا شی لینتې کېږي. هغه لینتې دا وي چې یاره یو پراپر شفا تا ته میلاویږي او ته به ټیکېږي. هغه څیزونه چې کم منګه یا انجیکشن په شکل کې یا د ټیبلټ په شکل کې استعمال کو وخت آرام هو راشي او تقریبا 24 غنټې یا 36 غنټې پس بیا سړی ته احساس وشي ته تکلیف دی کنه. د دې هغه وروته یا د دې چې کم صحت دی نو فرمنټي چې هغه بالفرض کم یو 2.3 پوینټ هم مستا خېګړې شي دا به ریورس کې دی نه شي. نو دا چې لکه د دې هغه سلو وجم دا وي چې په دې کې څه کیمیکل نشته چې هغه ستا وجود ګرم یخ کې چې ته پیدا د سیزه پوري کی په دا وجه باندې شي. او بل درته وایي چې اکثره مونږ ګورو د دې دوايانې ګرانې وي په نسبت د ایلوپیتیک. دې کې څه وجوهات دي؟ دا چونکې د جرمني نه راځي کا ولې کم چې زمونږ دوايانې زیاتره خو د جرمني وي جي او بیسک چې کم سیزونه دي چې کم ورته موږ ملټنسر وایو نو دا شیز ټول د جرمني راځي. په پاکستان کې دونه اویلیبل نه دی. کیم نو هغه یاره چې ډېر زیات پراډکټ راغونډ کنه 100 بنئ، باقي دا چې څومره په زرګونو 4000 میډیسن دی دا به ټول لپاره راځي. د دې بیسک په دالته نه وي. دویمه خبره دا راځي چې لکه په دې کې 2 نمبري نشته، تا ته بیسک چیز ملاوي. زه به تاسو ته ساده خبر وکم. تاسو په مارکیټ کې دی وته او ټي سي وي او میډیسن عام چې کوم ملاوي بغیر کسٹم والا چې میډیسن ملاوي نو هغه په ډبي به لیکلي 400 روپے، هغه کس له به ورکی په 200 روپے. دغه سړی ته په سور راغلی بیا داسې په شاته ځای کارخانه ته نو د دې چې ډبې هغه فلتي یا پلاستیک دا شیزونه د پینټ ډر سره غونډ کی نو یاره کم از کم 200 روپے خرچه خو به دي شي او چې تا هغه په 50 روپے ملاوي شي 400 سیزو نو دی کې به د ساه چولی خو کیمیکل سټرایډ نبل څه شي نه چي بګی کنه نو نقصان به ډیری. زموږ دوا نه فیوري د دې پروسس دا سی ویزه لکه هر چاته هم چې د هومیوپیتیک فارماسي هر سړی نشي کولای نه لیبارټري لکه زموږ سره اوس 1000 میډیسن شو نو د 1000 میډیسن خو زه په 20 یا 30 ml کې نشم ساتلی کنه، دا خو زه په ډرمونو کې ساتم ځکه زه به ټولې دنیا ته ورکوم، زه به ټول ملک ته ورکوم نو د هغې به دونه کوانټیټي ما سره ډېرې نو د دغه ډرمونو دپاره چې زه 100 ډرمان راغونډ کړمه کم از کم 2 کناله ځای نو چې 4000 ډرمان زه کېدمه نو کم از کم زه به خو یو 2-3 کړه ځمکه وله پکار ده. نو داسې دی چې لکه په دې کې دغه 2 نمبرې نشته الحمدلله په هومیوپیتیک کې ځکه دوايانې ګرانې خو فیوري بس کم شی چې لیکلی هم کبي دوکه به سره نه کوي. الریډي لکه په مارکیټ کې دا کول هم نشي اوس خو فارمسي او مسلې راغلي دي نو نشي دا کولی په اساته ختمي ولا د مخې سره اغون سیز ولا ختم کړي به فیکټري ولا ختم کړي نو دا غي په وجه باندې د دې دوايانې چې کم دی هغه اوریجنل حالت کې ځکه ګران وي. کته سو پیلوفیتکس کوم ګوري هغه فیلډ کې چې کم اوریجنل میډیسن دي کم ملټي نېشنل کمپنی دي دا غي میډیسن د ټول نه هیوي ګران ډیر هاي ګران دي کنه یو فلتا دا غي ډبل ډبي نه ګران وي کنه نو دا چې لکه کم شي سپوري نو خامخا به داسي نور څه پکشته دا ویل کېږي مونږ اورو چې دا هومیوپیتیک چې کوم دی د سایډ افیکټ نشته. فار ایگزامپل تا یو دوا یو خوړه د یو تکلیف لپاره کټی کړي خوټی کړي ادروایز تا ته بل نقصان نه جوړوي. دې داوا کې تر کومه حد پورې رښتیا دي او ولې سایډ افیکټ نشته؟ سایډ افیکټ جی لکه لاول دا غیله کوونته دي عوام په ذهن کې کېنول چې
چې سایډ افیکټ هغه څیز ته وایي چې لکه ستا اوس مسله د خېټې ده او تکلیف د سر شروع شو ته دوايي دی وخوړله سر تکلیف شروع شو خېټه یې راشو ده نه دغه سایډ افیکټ دی یو داسې ویجی چې لکه د خېټه کې ستا کم تکلیف دی او هغه سیوا شو نو دغه اګریویشن دی په هومیوپیتیک کې اګریویشن کیږي لکه زه به تاسو ته د سینې مسله ویم یو سړی ټوخیږي سای کمیږي نو که دلته د دوا نه ورکړي نو ته به تکلیف کله نه کله سیوا شي که د کومې دوا نه خوړلې چې هغه د آرام دپاره وي د سکون دپاره وي او خاص کر د سټیرايډ نه په بل بیا خو نه اچوي که نه نو هغې د دبا وساتلی هومیوپیتي چې ورکړي به اګریویشن وکړي را سیوا به شي یا په سکن کې چا مسلې ورده کې اګریویټ به شي نو دا اګریویشن کوي خو سایډ افیکټ نه وي او د سایډ افیکټ خو لکه ځکه دغه نشته چې د دې تجربات په انسان باندې کیږي په حیوان باندې نه کیږي دا ډایرکټ په انسان استعمالي اپلای کوي دا غنه پس چې کوم رزلټ راشي نو هغه بیا مارکیټ ته راځي لکه دې لپاره کم از کم 100 کسانو ګروپ ساتي هغه 100 کسانو کې داسې وي چې دا به میډیکل 100% او ټیک وي دا خلک ماشومان به وي لوی به وي زنانه نارینه هر قسم خلک به پکې خو دا به 100% میډیکل فټ خلک وي باغې دي تجربات کې لحاظ ځکه د دې کوم سایډ افیکټ نه وي کچره په حیوان باندې کېده نو سپس موده پس په مارکیټ کې بیا خامخا دا بندې دا ویره شارټیج دي نقصانات به کېده نو د دې لاول چې کوم د ایکسپیرینس هغه او تجربه چې کوم د په انسان باندې کې نقصان ځکه نشته درته ووایه چې کوم داسې د یو ډاکټر په توګه باندې چې داسې مریض درته راشي چې عادت وایي چې ما ته ډېر تکلیف و چې ستاسو دوايي مې وخوړله نو ښه شومه هغه وخت کې ستاسو څه فیلینګز وي سرجي موږ خو لکه د مریضان ته وایم چې لکه زه په دې باندې ډېر خفه کېږم چې کوم مریض بار بار راځي ځکه زه ورته دا وایم همدې نه بیا چې سټور هم کړی نو خو به دوا نه مو خرڅولې بس مونږ خوشحالي خدا ویجي چې لکه مریض له دوايي ورکو د 15 ورځو ته موږ یاد کړو او اکثره زه هر مریض ته وایم چې ټیک شو بیا مه راځه دا ورته زه یم کلک ورته وایم چې ټیک بیا مه راځه نو ما ته ویجي لکه دا مثلا نومبر دی کې روانېدلي چې پیره روان شي ریورس کېدی نه شي وختي کارونه بدل نه کوي نو مونږ الحمدلله ډېر زیات خوشحالي ګوځو چې زمونږ ژوندګي د خلکو سره ده نو هغه یو سکون راته ملاوي شي چې خلکو ته سکون ملاوي شي دا غي تکلیف لري شي دا غي کور کې امن او خوشحالي مونږ خوشاله چې شکر الله تعالی دې زموږ پلاس باندې زموږ میډیسن خکو نو ډېر سرور ملاويږي راته ډېر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې دلته په دې هسپتال کې نور څه دي هغه هم تاسو واورېدل نور بیمارانو سره به مونږ خبرې اترې کوو د هسپتال د CEO سره د مشر سره هم تاسو خبرې اترې واورېدلې خو دلته یو ډاکټر مونږ سره ناست دی او ډاکټر صاحب وایي چې زه خپله بیمار ته وایم چې ټیک شي بیا مه راځه یعنې ماشاءالله مونږ ډېر داسې ډاکټران لیدلي دي چې هغه بیمار ته وایي چې بیا راځه هغه څه وایي ځینې ډاکټران او د ډاکټر صاحب د مخې د حیا وي وایي چې مینه په تور راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مهینه ډاکټرانو خو دا فارموله خپله کړې ده خو دلته داسې ډاکټران شته چې هغه وایي چې موږ مریض ته وینا کوو چې نه چې ټیک شوی وي بیا مه راځه موږ سره نور هم مریضان راځئ هغوی سره خبرې اترې کوو صاحب سره خبرې تاسو واورېدلې تاسو ته ما ویلي وو چې بیا به د مریضانو سره خبرې کوو دلته موږ سره مریضان ولاړ دي هغوی سره خبرې اترې کوو دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی زما نوم خو سراج دی زه راغلی یم کټي ګړی نه ما سعودي کې علاج کړی زما د ګردې مسله وه کاڼې ګرده کې خو هغه مسله زما حل نه شوله اپریشن مې هم کړی نو بیا هم د خیبر ټي والا د انټرویو کتلې وه نو راغلی ډاکټر صاحب سعودي کې دې کتلې وه سعودي کې مې کتلې وه جی سعودي کې خو زموږ خیبر ډېر خلک ګوري او ډېر خلک یې ګوري ډېر خلک یې خوښوي سعودي کې خیبر ډېر خلک خوښوي ولې چې خیبر د ټولو پښتنو یو چینل دی جی بالکل سر جی خیبر د ټولو پښتنو یو چینل دی او ډېر خلک یې په شوق باندې ګوري پروګرامونه ښه پروګرامونه سراج صاحب دلته چې راغلی دا د هسپتال عمله د سټاف دا څنګه وو یاره سټاف خو جي صحیح دی عمله هم صحیح ده خو انتظار به کوې ډېر خامخا رش دی رش دی موږ سهار راغلي یو 550 نمبر هم دی خو اوسه پورې لا راغلی نه دی خیر را به شي موږ به دعا درته کوو چې راشي او دا دعا به هم کوو چې الله تعالی تاسو ته صحت درکړي ښه صحت درکړي شفا درکړي ولې چې سړی بیمار وي نو بیا که ډېر باچا وي هم بیا هم باچا نه حسابېږي تاسو سعودي کې څه کار کوئ زه سعودي کې جي کانکریټ کار کوم دا پمپونه چلو کانکریټ هغه هغه چلو سیمټ بیمټ وړي راوړي هغه ګاډي چې وي سیمټ دا غورځي پمپونه پرشر والا او جی موږ هغه چلو څومره وخت کېږي چې سعودي کې یاره زما 13 سال کېږي 13 سال نو اراده دې نشته چې واپس راشې نور بس تا نو ان شاء الله راځو به د ملک حالات داسې دي چې حالات لا چې ته وایې چې غله پکې ډېر دي او ډېر څه یې وړل ډېر څه یې وړل غله پکې ډېر دي دا خبره دې صحیح ده چې غله پکې ډېر دي ګورئ اوري ګوري خیبر ټول ګوري ښه او خیبر ټول ګوري خیبر غاټه شکریا
مهرباني مننه سراج صاحب دعا به کوو چې تاسو ته الله تعالی شفا درکړي ته کوم ځای نه راغلی د جونګړو نه جونګړې دلته دي نږدې دي او کوټ جونګړې سره دلته په تغبایي کې دي او جی او نوم دې څه دی محمد ادریس محمد ادریس او څه کاروبار کوي بس څه کاروبار دیاړې ماړې کوو خوا دې خوا کوو او څه تکلیف ته درته په دماره ګردو مسانه ګردو کې لږ پرخت اوس بدل راغی نو دلته رالستنو والا پیسې مور کوډ خو بستر په دوا کوي پیسې مرا کوي ورینستنه رالو ونو اوس مې درد لږ پارام شنو مې چې لږ وته نور مې تیدار کو دلته استندر ته وره او دلته راته انجکشن والا او دا د سیم زل چې دلته راغی دا مړم به دل دی څنګه د اورېدلی و چې دلته هسپتال دی او دلته غادي دلته ترځم دلته کې د مرګري دی او مانګه پر ریډیو باندې روزانه اورو نو بیګا مو ترنګ کو بس ویرا شه تاسو ته دا کار بدل ما دان سره دوايا نه وروړي جیم مې ډکړې او کار دماونه کو ګولې ختم شوې او کار یو کلمه را شه بدی ګورو نو بس موږ به دعا درته کوو چې الله تعالی شفا درکړي امين امين ټول امين اجي صاحب څنګه ته خې بدلته کېره دلته کېره بس بیا آرامه کوو دي نه السلام علیکم خې جوړې کم ځای نه راغلی زه خو د تقبیه سیدآباد نه راغلی یم او دام تخبیه ده که نه او دام د خو سیدآباد کلی ورته ویو کلی دی یو او نوم دې څه دی سید جلال سید جلال او سید جلال زموږ سره یو ډېر خطرناک ډي اس پي هم دی د هغه نوم هم سید جلال دی خاصه کاروبار کوئ یاره بس کاروبار جي خو بس د زمینداري کار کوو ځمکې مشته پټي او شته دی د مالدان خانانو نه لږې لږې اخیستي دلته په دې تاسو په تغبایي کې څه داسې مشهور دي چې په ځمکو کې کېږي څه مشهور کېږي لکه چې سټرابري په چرسده کې کېږي یا نور چې کوم مالټې په سرګودا کې کېږي دلته څه کېږي داسې په ځمکو کې مالټې جي نه کېږي او بس دغه مغه کېږي نو غنمې جواري میوه خو داسې دغه نه خو د خټکې هندوانۍ خټکې هندوانه کېږي دلته کېږي څه تکلیف دی درته سید جلال صاحب یاره ماته د معدې تکلیف دی او ډېر علاج مې وکړ شل 15 کالو او بس دلته راغلی یم دا مې پیله راتلی دي دا د پیله ځل دی څنګه د اورېدلي و چې دلته رالی نو بس دا په دې ریډیو باندې مې دا بیان اورېدلی بس دلته رالم هغه وایي چې راشئ تاسو وایي چې چلو ورشه چې څنګه به وي بلکل نو نن څنګه و دا خلک دا سټاپ څنګه و نو سټاپ خو ښه دی بس الله دې خیر وکړي او شفا الله تعالی کوي بالکل شفا الله تعالی ګوره لو الله دا بس مطلب دا دی بالکل ګوره خبره دا ده چې یو خو به دوايي په وخت باندې خورې دا ډېره ضروري ده بل چې کوم پرهیز ډاکټر درته وښیي هغه به خامخا جاري ساتې بدپرهیزي به نه کوې هسې هم دا خټکي چې کوم دي دا لږ ګرم دي نو تا خو په ځمکو کې کېږي نو دا که لږ ډېر وخورې نو بیا خامخا سړي ته د معدې مسله جوړېږي او دلته کچالو او بیا په تغبایي کې خو کباب هم ډېر مشهور دي اگر چې موږ څو ځله راغلي خو موږ ګورې کباب نه دي خوړلي خو دلته مشهور ډېر دي نو کباب هم ډېر مه خوره په دې عمر کې بیا او مشهور دي کنه تغوی کباب نو چې کباب سړی ډېر وخوري کنه بیا هم معده خرابي زه نه خورم کباب نه خورم جی بیمار ام دا روجه میجه غوښه دا په ما بند نه خورم نو بیا به سوچونه فکرونه ډېر کوي نو بس د بیمارۍ سره مې بس سوچ نه ولاړ شي ډېر سوچونه مه کوه ټول کارونه الله تعالی کوي او الله تعالی به شفا درکړي موږ به تاسو ته دعا کوو او انشاءالله چې پرهیز جاري وساتې او دوايي برقراره وساتې انشاءالله چې الله تعالی به شفا درکوي صحیح ده سید جلال صاحب مهرباني مننه دلته موږ سره نور مریضان یا هغوی سره خبرې کوو دې ملګري سره موږ ملاو شو دی وایي چې زه پېښور نه راغلی یم او ستاسو پروګرام مې کتلی دا راته ووایه چې نوم دې څه دی پېښور کې کوم ځای اوسېږې زما نوم نوردل دی او ملکانډیر کې اوسېږم او زموږ کوروالی دي هغوی ته تایروکسین دا تایرايډ بیماري ده او دلته په دویم ځل باندې رالو نه غړومبې دوايي چې موږ استعمال کړو تقریبا په روپۍ کې 50 پیسې فیصد چې کم دي نو دغه بیماري ټیک شوه دا څومره غټه خبره ده نو دا په دویم ځل راغلي و ډاکټر صاحب سره معاینه کوو چې یاره څونه فرق راغلی هغوی به چیک اپ وکړي ټیسټ به مو وکړو نو ټیسټ نه به پته ولګي خو مریض سره پته ولګېده چې یاره زه تقریبا 50% زما فرق راغلی دی او جی اوس چې بیا دوايي درکړي انشاءالله چې بیا راځي انشاءالله دا 50 په 75 شوي وي انشاءالله چې که 50 دي نو دا 25 پیسې او پکې پاتې او دا 25 پیسې به ختم شوي او جی موږ پروګرام دې کتلی و په خیبر باندې بالکل ستاسو پروګرام خو موږ ډېر په شوق سره ګورو او بله پیره به هم کتلو او خاص کر دا میډم پروګرام چې کوم دی هغه هم ډېر په شوق ګورو حشمت میډم حشمت چې کوم ده د هغې پروګرام ډېر په شوق ګورو هسې نور پروګرامونه او جی
او جی تاسو کاروبار کوئ؟ زه خو پولیس نه ریټایرمنټ مې اغوستی او بس ځان معمولي کاروبار روان کړی دی بس هغه بس خدا بس خطرناک ډپارټمنټ نه دی ګوره ریټایرمنټ هغه او جی بالکل بالکل جی دلته مهرباني باندې دلته لکه مونږ چې تاسو ته په شروع کې دا خبره کړې وه چې مونږ سره داسې کسان شته مونږ چې همیشه راځو دلته مونږ داسې بیمارانو سره ملاو شو چې هغوی وایي چې مونږ خو دویم دریم ځل باندې چې رالو نو زمونږ تقریبا فرق شوی دی څوک وایي 50% څوک وایي 60%. نو دا یوه غټه خبره ده لویه خبره ده چې د دوی فرق شوي وي او علاج شوي وي. دلته مونږ سره بل ملګری ولاړ دی. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی د کوم ځای نه راغلی؟ فضل حیات مې نوم دی ګنټاګر نه راغلی. کوم ځای نه؟ ګنټاګر نه. پېښور ګنټاګر نه؟ پېښور ګنټاګر. زه خو بل ورځ راغلی وم ګنټاګر کې خو مې ته نه ولیدلې. ما په ټي وي کې لیدلی وې ستا دا پروګرام مې واورېده بس را روان شو. دا دویم پروګرام ما واورېده نو بس دا د ړومبې ځل دی چې دلته راغلی؟ او ړومبې ځل دی. دا لوی پڼ کاغذونه یې د هسپتالونو. او څه تکلیف دی درته؟ دا زما تش امتیاز ځای کې رسولی وي هغه 2 اپریشنه مې وکړه خو زما هېڅ مساله حل نه شوه. بس الله پاک دلته مې نصیب روچت کړی بس دلته راغلم. او څه دا مې ړومبې ځل دی. او څه کاروبار کوي پېښور کې؟ پېښور کې مخکې د ګاډۍ کار کوم اوس د ګاډۍ کار نشم کولی. بچي دې شته؟ بچي شته ماشومان. هغه څه کوي؟ سکولونه وایي؟ نه سکولونه نه وي بس دغه خواره مزدوري کوي. بس الله تعالی دې شفا درکړي. موږ به دعا درته کوو بس خپل صحت خیال ساته دوايانې په وخت خوره. دې نه ما څه وایي چې کوم پرهیز درته وښیي هغه پرهیز خامخا کوه ولې چې پرهیز نه وي نو بیا د دوايانو اثر هم نه وي. ټیک ته او نور به موږ دعا درته کوو. موږ سره نور هم ملګري شته. حاجي صاحب السلام علیکم. څنګه یې ښې جوړې ټیک ټاک لږ را داسې شه چې د زنانه نه راځي شاته. د کوم ځای نه راغلی او نوم دې څه دی؟ شلمان نه. شلمان نه. ښه شلمان چېرته دی کوم ځای کې دی؟ دلته نږدې بوتل ناپلو دی. هغه شلمان نه راغلی خو ډېر لرې دی. ډېر لرې دی سر. او څه تکلیف دی درته؟ دا د خپو تکلیف دی صاحبه. نوم دې څه دی؟ خانزلي. خانزلي جی. ښه او څه کاروبار کوي؟ بس څه کاروبار کوو بس زموږ وطن خو ډېره غریبه علاقه ده صاحبه. او دا دې سویم ځل دی چې راغلی؟ دا مې پیله ځل دی سر. او چا درته ووایي چې دلته په تخبایي کې داسې هسپتال دی ورشه؟ دا زموږ څو کلیواله راغلي وو هغوی راته دا خبره وکړه چې دلته هسپتال دی او د خپو ډېر ښه علاج کوي او بس زه هم رالم نو. او بس موږ به دعا درته کوو چې الله تعالی ته شفا درکړي الله تعالی ته صحت درکړي. امین. شلمان خو ډېره ښکلې علاقه ده ما لیدلې نه ده خو خلک وایي چې ښکلې علاقه ده. نه ښکلې خو نه ده سر ډېره خوشکه علاقه ده. خو ما ته خو چا وایي چې شلمان په حیات آباد کې یو شلمان په نوم باندې یو ډېر ښکلی رسټورنټ هم دی او یو بل شلمان غالبا په پراچینار کې هم دی. نه دا یو لوی شلمان دی یو وړوکی شلمان دی. لوی شلمان غټ ښکلی دی؟ نه دا کم شلمان ښکلی دی ډېر. کم ښکلی دی هغه غټ چې دی هغه نه دی ښکلی؟ نه خوشکه علاقه ده. ته په دې غټ شلمان کې؟ جی زه په دې غټ شلمان کې. نو ما چې دا شلمان کوم اورېدلي وو نو هغې به ما ته دا کم شلمان ښودلی وي چې هغه ډېر ښکلی دی. کیدای شي چې کم شلمان یې ته ښودلی سر. او ته په غټ شلمان کې؟ جی سر. ښه نو چې کوم ملګري موږ ته کوم شلمان وښیلو دی چونکې غټ شلمان یادوي د وینا په مطابق ما په دې دواړو شلمانونو کې یو شلمان هم نه دی لیدلی خو د ده وینا ده چې غټ شلمان چې کوم دی هغه ښکلی نه دی ډېره شانډه علاقه ده ونې بوټې پکې نشته او کم شلمان چې دی کم مطلب وړوکی شلمان چې دی نو هغه ښکلی دی ښایسته دی او ونې بوټي دي پکې. او څومره فرق دی د دې غټ شلمان او د واړه شلمان په منځ کې؟ یاره یو 2-3 پرلنګه فیصله به یې په منځ کې سر. 2-3 پرلنګه خو ډېره کمه وي. نو څومره په ګاډي کې چې ځې څو ګنټه نیمه څومره وخت لګي؟ ګنټه وخت به پرې ولګي سر. دا 2-3 پرلنګه خو نه شو ښه بس ټیک ده. او روډ پوخ دی؟ نه روډ څه ځای پورې پوخ دی خو مزه نشته د کچه دی روډ. بس مونږ به دعاګانې کوو چې الله تعالی تاسو ته شفا درکړي. مونږ سره دلته نور هم ملګري شته کسان شته هغوی سره به خبرې اترې کوو خو دلته تاسو وکتل ان کیمرا چې مونږ سره داسې کسان ملاویږي وخت په وخت کله هم چې مونږ دلته راځو نو د دوی ویناوي چې زمونږ بیماری چې ده هغه کمه شوې ده زمونږ تکلیف چې دی هغه کم شوی دی او مونږ په 2یم ځل راغلی یو مونږ په 3یم ځل باندې راغلی یو. نو دا وجه ده
چې بیماران چې دي هغه مونږ ته چې څومره هم په نظر راځي هغه مطمئن وي سټیسفاید وي او بیا مونږ هم راشو مونږ هم تاسو سره نوي تجربات شیر کوو اخلو به یوه وړه شندمه د مینه پس بیا مونږ سره یې او ګورو به تاسو ټولو ته هم په دې پروګرام کې مبارکباد وړاندې کوم کم ملګري چې زمانه منډه والې وه چې زه خبرې نه کوم زما خبرې چې واورېدې هغه رضا شو او وایي چې اوس خبرې کوم دا راته وایي چې نوم دې څه دی فضل مولا جی فضل مولا څومره ښکلی نوم دی دی فضل مولا جی د کوم ځای نه راغلی پېښور نه جی پېښور کې د کوم ځای پېښور کې د پتنګ چوک پتنګ چوک ښه د پتنګ چوک یار ما چېرته پتنګ نه دی لیدلی او نوم یې پتنګ چوک دی دا ولې بس جی هغه دغې نامه یې دا خراب چوک نامه دا خیر پتنګ چوک تاسو د کلی خلکو ورته وینئ چې یار ولې مې پتنګ چوک په ایښی دی پتنګ خو پکې نشته موږ دوی ذاتي 400 مرزو یو جی جی او اوسېږي هلته اوسېږي دا راته ووایه فضل مولا چې څه تکلیف و درته او دلته څنګه رالی کور والا چې د 2018 نه دې خوا تکلیف دی د رګونو پټو مسله وه د املات تکلیف دی د خپو تکلیف دی او علاجونه موږ ډېر وکړو اپریشنونه موږ وکړو خو اپریشنونه باوجود هم د 60 مسله ورته د خپو مسله جوړه شوه او پیسه به نه پوهېږي څه به کي څه نه اخر تاسو چینل نه موږ خبر شو متاثره شو هغې نه پس موږ دا وکړو چې یاره موږ به دې خوا ځو به تقوی ته نو دا ړومبی ځای نه دی ړومبی ځای پیله ځل دی څنګه هسپتال څنګه و خلک څنګه و زبردست سټاف زبردست دی هر څه سهولت دی هر څه حساب کتاب برابر دی مولا ته څه کار کوې هلته پتنګ چوک کې زه په خپلې سیګانو کار کوم جی سیګانو کار کوې ښه دا ګیس میسې چې ختم شي او ریپیرینګ او صفایي فټینګ هر څه کوو جی سیګانو جمعې کې به بیا څه کوې جمعې کې څوک سیګان نه لګوي بس جمعې کې بیجلو کار کوو جی ښه اوړي کې دا سیګانو کار جمعې کې بجلو کار جی جی اوا نو جمعې کې بیا تاسو دومره فایده نه وي د کار دومره مزه به یې نه وي هغه مدني چې جی هغه خوند مدني خو بس په الحال گزاره چلیږي اکثره بعد ایسی والیدلی دي که نه دا میکینیکان دا مړه چې ایسی لږ هم خراب وي چې ګیس به پکې واچوو بیا 6000 روپۍ واخلي بیا وایي چې چای نه ګیس مې پکې واچولو موږ سره هم یو ستا نوم فضل مولا دی موږ سره هم یو زین العابدین شته دی ماشاءالله نو ګیس پکې واچوي ورور چې بیا هغه شي بیا ګیس سیم ایسی بیا هغه شي ګرم وي دا څه وجه ده نو بس ګیس ښه بیکار ګیس ته جي لګار چې خپل ایمان دی ښه ګیس واچو نو ښه کار به کوي بیکاره ګیس واچو کمپرسر ما لوډ راځي کمپرسر ټریپینګ کېږي کولینګ نه کوي هغې هم دغه وجوهات دي چې نه کېږي زه نه اورې که نه وایي چې ګیس چې کوم دی که نه دا د ایمان سره تړلی دی ښه نو ته وایې چې دا مسله وي پکې بس الله تعالی دې وکړي فضل مولا چې تاسو ته شفا میلاو شي تاسو کور ودانې ته شفا میلاو شي او بیا تاسو چې زمونږ په پروګرام باندې راغلي زمونږ پروګرام مې کتلی وي نو بیا خو مونږ دپاره ضروري ده چې مونږ تاسو ته سپیشل دعاګانې وکړي اوس دا راته ووایه چې اول دې کیمرې ته به وګورو اول دې خبرې نه کولې وروسته دې ووایي چې زه راضا شوم دا څه وجه وه جی بس تاسو متاثر شو ډاډه شو اول پهله ځل دی فرست ټایم دی چېرته چینل ته نه یم مخامخ شوی ګوره اوس په هیرو شي ټول خلک به دې پیژني خلک به دې سعودي کې ګوري دوبۍ کې به دې ګوري بلوچستان کې په کراچۍ چرچ ته به دې خلک ګوري چې فضل مولا چې کوم دی که نه په ټي وي باندې راغلی خیبر خو په کروڑونو خلک ګوري بالکل جی ٹھیک ده بالکل جی نو بس بل ورځ به بیا خبرې کوي انشاءالله انشاءالله موږ به تا ته سپیشل دعا کوو چې ستاسو کور ودانه د خدای تعالی صحت ورکړي چې زموږ به د پروګرام په وساطت راغلی او بیا چې کوم دی که نه ستاسو ته چې کله ستاسو کور ودانه د صحت میلاو شي نو موږ ته او خیبر ته به هم پکې دعاګانې کوي بالکل جی سپیشل به دعا سلام کوي مهرباني مننه به کوي جی السلام علیکم سم ویلي وو د سید عادل خبرې تاسو واورېدلې چې بیا به د مریضانو سره خبرې کوو هم به د ډاکټرانو سره خبرې کوو موږ سره یو مریض ناست هغوی سره خبره ترې کوو دا راته ووایه چې د کوم ځای نه راغلی او دا د سیم ځل دی زه خو د ملکن درګۍ نه راغلی یم او دا مې اولنی ځل دی ستاسو پروګرام مې کتو جو هغې په واسطه سره دلته کې رالم نوم دې څه دی علي سرور مې نوم دی علي سرور څه کاروبار کوي علي سرور ترکاڼي کوم جي او څه مسله وه درته د املا مسله مې د املا مې خوږېږي چې ودرېږم چې بیا یو نیمه ګنټه چې ودرېږم بس بیا سم راغورځېږم
بس الله تعالی دې شفا درکړي. نو څنګه و هسپتال چې راغلی ډاکټران څنګه و سټاف څنګه و؟ ډېر ښه سټاف دی او ډېر ښه رویه ده د ټولو ډاکټرانو د دې سټاف یې ډېر مونږ خو اورېدلي دا دي چې د ډاکټر رویه چې دا که نه هغه د مریض دپاره چې ښه وي نو نیمه شفا ده. چې کله د ډاکټر سره میلاو شي او ډاکټر ښه رویه ورسره وکړي نو دی نیم خو صحتیاب شي. وروسته چې دوایي وخوري او بیا علاج وکړي او بیا پرهیز وکړي نو بیا الله تعالی نور هم شفا ورکوي. نو موږ به تاسو ته دعاګانې کوو علي سرور چې الله تعالی دې تاسو ته شفا درکړي او بس پرهیزانه چې کوم درته خوراک ښودلی دی هغه پرهیز جاري وساته. دې نه ما سوه چې کومه دوایي درکړې د هغه په وخت باندې وخوره نو امکان شته چې ټیک پشي انشاءالله که خیر ده. مهرباني مننه خوشحال اوسئ. دلته مې تاسو ته ویلي وو چې موږ به وروستو بیا د ډاکټرانو سره هم خبرې اترې کوو ولې چې په دې فیلډ کې ضروري دي چې ډاکټران چې کوم وي هغه دومره ضروري دي چې موږ به دا ووایو چې ریړ کې هډې کې حیثیت ورته ځکه ترلاسه دی چې دوی چې دوايي درکړي او ته دوايي وخورې نو ټیک کېږي. به راځئ موږ سره ډاکټر صاحب ناست هغې سره خبرې اترې کوو. تاسو د هسپتال سی او چې د هغې سره په شروعات کې خبرې واورېدلې بیا تاسو د ډاکټر سره هم خبرې واورېدلې هغې نه پس بیا تاسو د مریضانو خبرې واورېدلې. دلته خو زموږ د پښتنو ماشا د هر سړی وایي چې یو سیمپل غوندې متل دی وایي چې یو سړی وي چې ما سل ګزه ټوپ اچولی نو چا ورته وي چې دا ګز او دا میدان راشه اوس هم واچوه سل ګزه ټوپ. نو دلته خبرې چې مونږ چېرته هم کله هم کړي دي د چا سره هم کړي دي په خاص توګه د مریضانو سره نو دا د مریضانو سټسفیکشن دی چې هغوی دا مونږ ته ویلي دي ان کیمرا راته ویلي دي زما دویم ځل دی زما دریم ځل دی زه ټیک شوی یم. خو اوس به مونږ خبره کوو دلته د دوایانو ولې چې په دې فیلډ کې د دوایانو کردار مین کردار دی. اول په شروعات کې ما درته ویلي دي چې د بیمارۍ تشخیص بیا د هغې علاج څنګه ممکن دی. علاج به د دوایانو د لارې کېږي چې دوایانې صحیح وي او 2 نمبر نه وي اوریجنل وي او بر وخت وخورې پرهیز پکې وکړي نو ضروري خبره ده چې الله تعالی به شفا درکوي. ولې چې شفا د الله تعالی په ذات کې د موږ سره بیا سعید عادل ولاړ دی هغوی سره دا خبره درې کوو. دا راته ووایه چې دا دوایانې د کم ځای دي اکثره خو د هومیوپیتیک چې موږ چېرته هم اورېدلي نو دوایانې میډ ان جرمني وي او بیا دلته پاکستان ته څنګه راځي او تاسو سره کمې کمې دوایانې دي. تاسو زموږ د مینوالو نه انټرویوګانې مو اخیستې زموږ ډاکټرانو صاحبانو سره میلاو شوئ. زما په خیال چې هسپتال نو تاسو ګوټ په ګوټ باندې د ایوټي خیبر په شیشه باندې وښودلو. دا ستاسو د سوال جواب تر مخه پورې چې دا کم دوایانې تاسو ته ښکاري نو به تاسو سره پروګرام په شروع کې ووایي چې الحمدلله موږ سره ډېرې دوایانې د جرمني وي د بهر ملکي دوایانې وي. نو دا د هغه د جرمني دوایانې دي چې الحمدلله دا د ویلمر شوابې کمپنۍ دي دا د ریکویک دي دا چې کوم دا د ریکویک دي دا چې کوم دی د جی ایچ آر دي دا ټول زموږ سره چې کوم دی الحمدلله دا د جرمني دوایانې دي. د دې نه علاوه بیا په پاکستان کې چې کومې کمپنۍ دي د پاکستاني کمپنو لکه کیډ کمپني شوه کمال شو یا پاک جرمن شوه د هغې موږ سره الحمدلله سیرپ یې کوم د چې کمبینیشن ویلی شي هغه موږ سره سیرپ یې ټیبلټ یې کپسول دا د هغه کمپنو وي. دا د دې دپاره چې دغه دوایانو کې یو اثر شته دی او الحمدلله دا چې خلک ښه کېږي ورسره که نه دا صرف او صرف د دې دوایانو کمال دی چې اوریجنل دوايا دي اوریجنالټي ورته ورکو. اکثر د هومیوپیتیک ډاکټران صاحبان چې کومې د پردې شاته زر د دوايي جوړي کوي مریض دی ورکوي دا والا خدای خبر چې څه بګای شي مریض خو په دې نه پوهېږي. دا ځکه دا ووایم چې دا په بیزل باندې دوی زموږ د مینوال د ایویټي خیبر په شیشه باندې د هومیوپیتیک دوايانې ویني دا به بې ځایه نه وي ځکه چې بعضې ډاکټران له ورشي یو وړوکې کړکۍ جوړ کړې او پای کې دوايي ورکوي دا والا او بس دا چټ دیوالي دوايي ورجوړې کړي ځه. دلته الحمدلله تاسو وګورئ لکه هر څه د مینوالو په ډاګه باندې دي لکه څنګه چې د ایلوپیتیک یو میډیکل سټور هغې دوايي ښکاره پرتې دغه شان د دې هم د دوايي ښکاره پرتې بلکې دا زه خو بار بار وایم چې دا د جرمني دوايي دي موږ سره د پاکستاني د خو کپړو دوايي شته دی او الحمدلله دا دغه دوايانو برکت دی او دغه دوايانو او د دواګانو برکت دی چې زموږ د دې هسپتال نه الحمدلله لا تر اوسه پورې څوک نا امیده یا مایوسه نه دي تللي. دا راته ووایه چې دې کې اکثره موږ ګورو د هومیوپیتیک چې موږ کتلي دا اکثره دوايانې خپلې جوړوي هم څه سره مکس کوي یې جوړوي د هغې څه طریقه کار دی هغه څنګه تاسو جوړوئ؟ هغه خو داسې وي چې لکه دا یو بوتل دی دا د پاکستاني چې کوم دی دا د جرمني دی خو په دې کې پاکستاني چې کوم دی هغه د دې یو په 8 باندې
په ریټ کې کم دی لکه ردی 980 روپۍ قیمت دی د هغې چې کم دی نو هغه به 140 یا به 120 130 پي نو بیا هغې سره دا چل کوي چې هغه واخلي نو 2-3 ډراپونه ترې نور جوړ کړي د دې نه بیا 2-3 ډراپونه نور جوړ کړي نو هغه بیا چې کم دی نو کار کوي زموږ دوا الحمدلله سیلبن وي بله خبره پکې دا ده چې موږ د ډبي او د سټیکر هر څه ورسره ورکوو چې دا واله دا ځان له کتی شي په نیټ باندې سرچ کولی شي چې د دې ریټ څه دی او دا په کوم ځای د راغلي دي بالکل دا ځان له دوی په خپله باندې هم په نیټ باندې کتی شي دا راته ووایه چې دې دوايانو کې لکه A to Z چې څومره هم بیماریانې دي د هغې که داسې هم کله کله کېږي چې تاسو سره د یوې دوایي کمې وي نو تاسو ایلوپیتھک ورکوئ که نه دا تاسو سره ټولې کمپلیټ A to Z نه جي د ایلوپیتھک نه او د دې نورو دوایانو نه د حکیمي دوایانو نه خو دا خلک تنګ راغی نو چې دلته راغی هومیوپیتھک له راغی نو په کار دا ده چې زه ولې هومیوپیتھک اوریجنل دوایانې ورکړم ځکه ایلوپیتھک خو سټورونه ډک دي که ایلوپیتھک باندې دوی ښېګړه کېدی یا په حکیمي دوایانو دوی ښېګړه کېدی خو دوی بل ته راغستي وکړه دلته چې مال یو کس راځي هغه هومیوپیتھک له راځي نو چې هومیوپیتھک له راځي نو په دې ټول سټور کې تاسو وګرځئ دوایه په دوایه ګولۍ په ګولۍ ورته ښودلی شي په دې کې به انشاءالله تعالی د هربل کمپنو یا د ایلوپیتھک دا به پکې تاسو ته نه میلاویږي دلته چې سي هغه به تاسو ته الحمدلله اوریجنل د هومیوپیتھک دوایانې به A to Z جی تاسو د سید عادل خبرې واورېدلې ما لکه په شروع کې هم درته ویلي وو چې دې کې ضروري خبره چې دا هغه د دوایانو ده بله خبره ده وکړله سید عادل وکړه تاسو به لیدلي وي اکثره خو ما هم یو څو کوري سلسله کې داسې لیدلي دي چې د هومیوپیتھک ځنې ټول زه نه یادوم ځنې داسې ډاکټران شته چې هغه لکه بالکل حکیم داسې تورې دوایانې په توره بوتل کې ورکوي چې هېڅ پته نه لګي چې دا څه دي او څه نه دي بیا چې هغه ډاکټر ته پته نه لګي نو مریض ته خو ظاهره خبره ده چې مریض ته به هم پته نه لګي خو دلته تاسو که وګورئ تاسو ته د کیمرې د لارې یو شی مخې ته راځي خیبر په کروڑونو خلک ګوري په دې کې به ډاکټران هم وي په دې کې به پروفیسران هم وي په دې کې به نور هم ډېر داسې کسان وي چې هغه به د دې فیلډ سره تړلي وي هغه به په دوایانو هم پوهېږي هغه به په علاج هم پوهېږي نو دې چې کله ان کیمره راشي او ان کیمره مونږ په دې فارمیسۍ کې ولاړ یو تاسو ته یو څیز به زما کیمرامین تاسو ته په ګوته کړي د دې چې څه نوم دی د دې چې څه نوم دی دا چې کومه کمپني ده دا چې کومه کمپني ده دا چې کومه کمپني ده نو دلته به آیا داسې به څوک وي یا به دا سوال را پیدا شي چې په دې دوایانو کې جیلي دوایي ده هغه به داسې به څوک کېدی شي چې یا انګریزي دوایي ده یا چې کومه دا دوایي چې کوم دی د خرابې کوالټۍ ده ولې چې ان کیمره راځي په کروڑونو خلک خیبر ګوري نو په دې کتونکو کې داسې کسان شته چې هغه په ما او تاسو نه ډېر ایکسپرټ دي هغه په دې پوهېږي دا راته ووایه چې دا دوه چې کوم دي دا تاسو کم آیټم دي او څه سره تړلي دي دا داسې ایټم دي که نه چې دا د بیمارو دپاره د معدې دپاره او د ټوخي دپاره د سینې دپاره ایټم بم دی دلته اکثر زموږ سره چې کوم راځي نو هغوی ډېر زیات ګرځېدلي خلک دي د جوړونو درد د ملا د ډارکونډسا والا راځي نو دا عام لکه ټوخی شو تبه شوه یا د معدې مسله شوه نو د هغې دپاره زموږ د سید عادل هومیوپیتھک اسپتال تخبای او د پاک جرمن د اتو ډاکټرانو په نګرانۍ کې موږ 4 سیرپې جوړې کړې 4 سیرپې موږ جوړې کړې دا یو پکې د معدې دی کاربوهایډریټ نومې دی دا د معدې دی د دې غټه فایده دا ده چې د چا معده کې څه فرق وي که معده پړسېږي که ګیس وي تیزابیت وي بدهضمي وي یا خولې نه ترخې ترخې اوبه راځي نو هغه بالکل دا کاربوهایډریټ شربت چې کوم دی دا هغه استعمالولی شي بیا د هغې نه علاوه دا زموږ خپلې شربتې دي فام7 هر څه دې موجود دی الحمدلله د حکومت نه رجسټر دي دویم سټیکټا نومې دی دا د ټوخي شربت دی د سینې چې اکثر د یخني ده نو ډېر خلک داسې د سینې بیماران وي ټوخی والا ورځي بلغمي ټوخی وي یا چې کوم دی خشک وچ ټوخی وي نو د هغې دپاره چې کوم دی نو موږ سټیکټا شربت جوړ کړو چې دا سټیکټا هم د سید عادل هومیوپیتھک اسپتال تخبای او د پاک جرمن د 4 ډاکټران زموږ 4 د هغه یو دا د اتو ډاکټرانو د هغه تجربې نتیجه ده ډېر زبردست تاسو وکتل چې دوی دا مو ویل چې باقاعده د ډاکټرانو یو ټیم بیا د هغې په تجرباتو باندې بیا د هغې په ټسټونو په مشاهداتو باندې مشتمل چې کوم رزلټ راایستی دی هغه دوی خپلې داسې دوایانې جوړې کړي دي چې هغه د معدې دپاره د سینې دپاره د ټوخي دپاره یعنی د سید عادل په ژبه چې ایټم بم دی به هر حال تاسو ته ما په شروع کې هم خبره کړې وه چې داسې به چېرته هم تاسو خو کم از کم چې څوک ټي وي ګوري هغې به داسې نه وي لیدلي چې ان
کیمره به تا ته دوايانې وښیي ان کیمره به تا ته خپل میډیکل سټور خپله فارمیسي وښیي بیا په هغې کې به بی نیم 1 by 1 تا ته خپله دوایي وښیي چې بای موږ سره دا دوایي ده موږ سره دا دوایي ده نو د دې نه دا خبره ظاهرېږي چې دلته چې د مریضانو رش سوا کېږي دلته چې د مریضان راځي دا هسې نه راځي څوک هم دومره اوزګار نه دي چې یو ځای علاج نه وشي نو دی به بیا هم راځي بیا به هم راځي او بیا زمونږ خو داسې بیړوندي خلک دي دومره جلدباز خلک دي بیا چې بیماران هم شي چې که یو ځل یو هسپتال یو ډاکټر ته ورشي او علاج ونه شي بیا په هغه طرف هم نه ورځي خو دلته مونږ وکتل چې اکثره خلک په دویم دریم څلورم ځل باندې راځي نو دا خبره په ګوته کوي چې دا دوی چې څه وایي او د مریضانو چې کومې خبرې وکړې دا تقریبا رښتیا دي زموږ د دې پروګرام وخت چې کوم د هغه خپلې پای ته ورسېدو بل ځل مې په نوي سوچ په نوي خیال نوي منزل ته د نوې موضوع سره بوځم دا وخت خپل قربا رشید افاق ته اجازت ورکوي په لوی او عظیم الله مسپارم د الله په امان